نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې دا نازل مخکې لګلاړو نیما چې وکتل سزنانه وي هغه د سدیینو نه زوړندې شوي وي د سینو نه زوړندې وي او عذاب کې مبتلا وي ما تپوس وکړو چې یا جبریل من هؤلاء دا خلک څوک دی چې داسې عذاب کې مبتلا دي زنانه دي عاجز خلک دی بربنډي دي او د سینو نه زوړندې دي جبریل امین علیه السلام ماته وی چې دا هغه زنانه چې دوی به زنا کوي زناکارې زنانه وي زناکارې زنانه د قیامت په ورځ بلکې د قیامت نه چې څنګه مړې شوي قیامت دغه کې دا قیامت صغرا دی او قیامت کبرا دی چې بیا به د حشر نه پس شروع کېږي نو وایي چې دا به د سینو نه زوړندې عذاب به ورکولی کېږي بل حدیث کې راځي دې سره ریلیټډ بل حدیث دا د واقعیا کې نه دی بل حدیث دی ښه نبی علیه الصلاۃ والسلام مونږ چې لاړو نو ما یو تنور ولید تنور چې کته خوله غټه وه کته دا تلې او بره خوله یې تنګه وه په دې کې اور بلېدو داسې اور پکې بلېدو دومره تیز چې دغه کته پکې کم خلک نو دې لمبې به بره راوړو لمبې به بره رارسو د ځان سره وي په دې کې نر ښځې چې دي نو ښځې او سړي ټول ګډوډ بربڼ ولاړ دي او په دې اور کې سوځي اور یې اخیستی دی بره راځي د اور سره له واپس دي په کته نبی علیه الصلاۃ والسلام یې ما تپوس وکړو د جبریل امین نه وایي چې دا څوک دي وایي چې دا هغه خلک دی ستا په امت کې نارینه او زنانه چې دوی به د یو بل نه حیا نه کول او دوی به زناونه کول دې خلکو به حیا نه کول او زناونه به یې کول هلکان دی او که جنکۍ دي ګډوډ کار سټارټ دی او دا زناګانې سټارټ دي زنا بعینه دې فعل ته نه وایي په دې باندې مخکې ما یو 4 جمعې کړي دي زنا پرې علیه الصلاۃ والسلام دومره ووایي جبریل امین نه تپوس وکړو چې دا خلک څوک دی جبریل امین ولې جواب ورکړو چې دا هغه خلک دی ستا د امت چې دوی به زناګانې کولې اوس دې تنور کې پراته دي کته ورته اور بلیږي کته نه لمبه ووایي نو بره خولې له راورسي واپس بیا اور وشي بربڼ ولاړ دي دې اور کې الله دې موږ د داسې عذاب نه وساتي خو زناکار پې امین مه وایه زناکار پې امین مه وایه خفه کېږئ مو زناکار سړی به پې امین نه وایي ځکه تش په امین باندې بهانه نشته تش په امینو بهانه نشته